آیات کې ولا دوا قباحتونه نور ذکر کوي او دوا پلیتۍ. یو پلیتی د دیو خداع ده د مؤمنانو سره، دوکا د دیدا د مؤمنانو سره، او بلا پلیتی او خباست د دیو د عدمی شعور دی نه پوهیږي. ما قبل آیات کی بیان د علت د عدم ایمانو چې دیا ایمان نه راوړلو، دای وجه سوا دای وجه دانا چې دیا یو دوکه کوي د الله سره او د مؤمنانو سره. خداعت څه ته وایي؟ د خداع مفسرین دوه معنی کوي، یو فساد او یو پټول. منافقین هم دا دواړه کارونه کول، یو بیا د شر خبرې پټولې، اظهار به د خو خبرو کا، او دویم به فساد مؤمنانو کې خورولو. د دواړه کارونه په دې منافقین کې وو، فساد او پټوله. نو په خداع سره ته تعبیر وکړو چې دوکه کوي. بیا د خداع معنی کوي مفسرین اظهار فعل خلاف ما تخفیه، اظهار د یو فعل خدا خلاف تا زړه کې پټ کړی، دې ته مخادعه وایي، دوکا. نو دی با ایمان په خلو باندې ښکاره کړی او زړه کې به دای کفر پټ کړی. امام قرطبی رحم الله دې کې د دیو پیدا وا، پیدا په کې دا وا چې دی به د مؤمنانو نه خپل مالونه او خپل جانونه په دې باندې محفوظول، چې اظهار د ایمان کوي. بیا خو مؤمن لرا قتل جایز نه دی، او مؤمن لرا د هغې مال غسلم جایز نه دی. نو د دې د وجې نه به دوی به ایمان ښکاره کړو چې مال او جانم محفوظ شي، او مؤمنانو به ولا په غنیمت کې برخه ورکوله. دا کار به په منافقانو، یهودیانو وغیره کې. ابي سعید خدری نه روایت دی رضی الله عنه نه، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د الله نبی ویل تتبعون سنن بني اسرائیل شبرا بشبر و ذراعا بذراع. خامخا تاسو روان شئ په هغه لار او په طریقو د بني اسرائیلو باندې، لویش په لویش باندې او ګز په ګز. حتی لو دخل رجل من بني اسرائیل حجر ضب، و چرته د بني اسرائیلو نه یو ننوتی او دا سمسیریا په سوړه باندې، نو لتبعتموه فی، نو تاسو به د هغه تابعداري وکړئ. بل روایت کې را دي کوچر سره بني اسرائیلو کې د یهودیانو کې یو چا د مور سره بدکاري کړې وه، نو تاسو کې به هم داسې خلک پیدا شي به دا کارونه کوي. د هغه په نقش قدم باندې به تاسو روان شئ.
دیو جنام پسرین وی فکل من عمل عملا للدنیا وی هر یو سره چې عمل کیا د فار د دنیا وظن او دین او دا پی گمان د دین کیا په هو مخاد دا دوکه کوي یعنی کار د دنیا کیا د دنیا لالچ مخ کې دی او ویا ویدا ز دین کوما لکه نن سبا چې ځان ته اسلامي جماعتونو پالټي وي او بدعتیان آی منګه د دین خدمت کو یاره وای کو پلانې نه وې کنه په پارلیمنت کې نو تابه بیلونه لیدلی کې دې چې پلانې نه وې الله اسلام نافذ کړي وي عبدالله بن مبارک رحم الله وای کنه دا دین خو دې خلکو تباک وی هل افسد الدین الا الملوک ورهبان سوء واحبارها دینا برباد نکو مگر د ملک مشرانو او ناکار مولانو او ناکار پیرانو عبدالله بن مبارک دین خو دیو خلقو غرب اسلام تا رکاوٹ سوک دے ناکار مولا اسلام ته رکاوټ وسوک دی یا ناکاره پیر دا پیټی ختمی او اسلام ته رکاوټ سوک دی وسا ناکاره مشران دا رشوتونه ختمی لا يهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها وسم په صاحب قرآن پس استهزاء کوي نبان کیفا چې څوکا په دین باندې ګورا دنیا لټای په دین باندې دنیا لټیا او ګمان کیا چې دا د دین کارونه کومانو دا مخاده دی دا دوکور کون کې د امت لرا وای که اهل البدع لکه اهل بدع ای په دین باندې دنیا لټای کنه مړی پسې وای خیرات وکا اسقاط پسې وک ولې لکه زما ګېډه مړی شي اړې روی غوړه ترکاری نه دا والی نزوانا ټول لا ټول شوي او پګې والی ایو ماتا ته درو بخو دا بلې دی بل ته ورو بخو مولای صادر کې واچي راغس دا کې دا پیدا دا غیر واستلو دارنگی گوره دا خدا دا دا مفعلین دا مخادا یخادعون اللہ او دا مخادا دی څنګه دا الله سره کوي حالان کې الله خو علیم بذات الصدور دی او الله په پټو رازونو باندې پوهه دی نو بیا څنګه دی آیات کې وایي چې د الله سره دوکه کوي د الله سره هو دوکه نه کېږي جواب د هغې نه دا دی چې دا د دوی په ګمان کې د دوی په ګمان کې دوی وایي ګنې موږ د الله سره دوکه کوو او د خره ورونه دي خر چې کله د شپې ریږي که نه او په لاره خوشې باندې روانې سترګې پټې کړي وایي ما څوک نیني نو دی ما دوکه کوي د الله سره وایي الله زموږ نه دی خبر د دې نظریه او عقیده دا وه چې الله لره علم کلي په ټولو جزیاتو ویل نشته علم غیب د الله په ټولو جزیاتو باندې نه دی وی زمانگا دا بعض رازونو ناو دا بعض خبرو نا اللہ نا دے خبر نو دا دا دیو گمان دے چی منگا دوکا دا اللہ سرکو دا اللہ سر دوکا نش اے بی زعمیم یخادعون اللہ بی زعمیهما سورت نساء گو ریوتی آئیم نمبرات کے ولدا کری دا مانا چی دوکا دی بخبلو گمانونو کے گورا کئی یوتی آئیم نمبرات دیر سورت نساء
آلته یو اتیایم کې وایي ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. کله چې د یاستا د خوانه لاړ شي پیغمبره نو بیت طائفة منهم جرګې که یا د شپې یو ډله یو جماعت د دیونه غیر الذي ما سوا دا خبرونه تقولو چې تا ورته ویلي وي دا نه ما سوا دا خبرې والله یکتب ما یبیتون الله یې لیکي دی چې کومې جرګې د شپې کوي پټې پټې لکه سوره د پته کې وایي که نه ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله خلک چې بیعت کوي دا ستا سره پیغمبره دی د الله سره بیعت کوي نو یو معنا یو توجیه دا شوله چې د یا دوکه په خپلو ګمانونو کې کوي د الله سره دویم قول ګوره دا دی چې د یا مصاب دلته پټ دی مصاب ای یخادعون رسول الله دی دوکه کوي د الله د رسول سره د الله د رسول سره دوکه کوي یا یخادعون اولیاء الله د یا دوکه کوي د الله د دوستانو سره یا اولیاء الله روباس یا د دوکه کوي د مؤمنانو سره بلا سوال دی آیات باندې ګوره دا دی چې مخادعه د بای مفعله نه ده او بدې کې فعل د جانبینو نه لکه دیم د الله سره دوکه کوي او الله مو سره دوکه کوي یو جواب د دې نه دا دی چې دا مزیده په معنا د مجرد دی او دویم جواب دا دی چې دیا دوکا دا اصل کې مغالبه نه ده مبالغه ده ایمان دا مبالغه ده چې د ډېره غټه دوکه کوي ولې دوکا په دین کې په نسبت د دنیا د دوکې نه اعظمه ده غټه ده نو په دې معنی کې مبالغه ده معنی دا یخادعون الله دی غټه دوکه کوي د الله سره او لویه دوکه ده ګوره په دین کې دوکه کوي ته نو مغالبه نه ده مراده مبالغه مراد ده دلته معنی کې زیادت دی خداع دیو او یا چې دا بله معنی راوباسي د الله سره نه کوي مؤمنان سره کوي رسول سره کوي نو بس بیا خو بیر سره سوال نشته دی په آیات باندې یخادعون الله دی دوکه کوي د الله سره والذین او دا کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی ګوره دوکه د مؤمن سره دوکه د الله سره دا یخادعون الله دا لفظ دا الله ذکر کړی دا د تحسین الکلام د فاره دا کلام په خسته کړی دی چې دا الله د دوستانو سره دوکه کول دا د الله سره ګوره دوکه ده مؤمن سره دوکه کول دا د الله سره دوکه ده رسول سره دوکه کول دا د الله سره دوکه ده وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون او دویا دوکه نشي کولی الا انفسهم مگر د خپلو ځانونو سره کوي وما یشعرون او دوی نه پوهیږي وما یشعرون او دوی نه پوهیږي ګوره دلته مخکې ویله چې دوکه کوي د الله او د مؤمنانو سره او درسته حصر ذکر کو چې نه مړه دوکه نه کوي دوکه خو د ځانونو سره کوي د څه سره دوکه کوي د ځان سره دوکه کوي نو ځکه دا ذکر کو
دا کوکری دی سستی ځانون سره دوکه کوي او مخکې وایي نه د الله او د رسول سره کوي او مؤمنانو سره کوي جواب ګوره دا دی یو دی اظهار د فعل او یو دی حقیقت د فعل یا بالفاظ دیگر یو ابتدا د فعل او یو انتها د فعل انتها او انجام د دې فعل سره الا انفسهم د خپل ځانونو سره دی د ځان سره د یا دوکه کیا د بل چا سره کوي نقصان انتها د فعل انجام د فعل دا پدې دی وبال د دې فعل د دې دوکې پدې باندې دی ای وبال خدائم راجون علیهما وی وبال د دې د دوکې راجې دی پدې باندې څنګه سراج المنیر ویا فی الدنیا بیتلاء نبیه په دنیا کې دا دی چې الله خپل رسول را خبر ورکیا چې دا منافق دی ګوره دوکه کیا د دې د خولې په ظاهره خبرو باندې تیر نه وځي پیغمبره نو دا ځان ته راجع شو دانګې وایي واعقبون فی الاخره په آخرت کې به ول الله په دې فعل سزا ورکړي نو انتها د فعل دلته ابتدا خو تعلق دی له ظاهر سره انتهای انجام د دی و دی بل قول ګوره دا دی چې وما یخدعون د یادو کنیش کولی الا انفسهم مگر د خپلو ځانونو سره کیا وما یشعرون دی نه پوهېږي چې شعور پکې نشته بیا خو دی ورته ګناه نشته ځکه دا خو عذر دی یو سړی ته د یو مسلې پته نشته دی او مسله کې مبتلا دی نو بیا خو ګناهګار نه دی او چا ورته څه ویلي نه دی دې خبره کې ګناه ده جواب بدای وما یشعرون دا عذر نه دی ای د یا تحقیق پرېښی دی تحقیقه په دی باندې پکار چې تحقیق دی وکړي که نه ولیا د پیغمبر سره دوکه کیا د مؤمنانو سره تحقیق په پکار دی چې دا کتاب الله حق دی قرآن حق دی دې د وجنه په هر مبتدع باندې لکه نن سبا زمانه کې یو سړی دا سوال کې چې لکه دا د بدعاتو نه دی خبر ځکه بدعاتو کې مبتلا دی دا امی سړی د رسوماتو نه دی خبر مړوي کو د ته پته وي دا کار به نه کوي وی کو وړو ته واړه پوهېدلی نه وی په لاره کې به یې ګل نه کول خو نه پوهېږي ځکه په لاره باندې بوساړې نالی خو پوهېدلی به یې نه کول نو دانګې وایي دی ته پته نشته نالکه پته نه عدم تحقیق یې نه دی کړی عدم تحقیق یې پرېښی دی تحقیق نه کوي تحقیقه دانګې یا په هر مبتدی باندې یا په هر امی باندې لازمه ده چې دا د مسلې تحقیق وکړي او حق لاره صراط مستقیم وپېژني او په هغه باندې روان شي نو عدم شعور عذر نشو وما یخدعون لا دی دوکه نشي کولی الا انفسهم مگر د خپلو ځانونو سره یې کیا وما یشعرون ولا دی نه پوهېږي په دې کې شعور نشته یا مانا ګوره دا د وما یشعرون مانا څه ده انهم ضروا انفسهم وما یشعرون ای ځانونو ته تکلیف رسوي او پوهېږي نه دا خو انجام د دې خدا په دې باندې دی کفر او نفاق یې پټ کړی دی د دې ضرر خو پتا دی یا تفسیر سمرقندی وایه او د امام قلبی قول نقل کړی وما يعلمون ان لا يطلعون به ولا كذب ما دیو تخپت دا ای دینه پویږي چې پیغمبر الله زمنګ د دې درو خبر ورکیا په دینه پویږي چې دا مونږ څه کو کنه نو دا پټه پټه جرګې کو پټه پټه دوکې کو
نو د دې نه خبر نه دی چې زمونږ د دې دوکې خبر خو الله رسول الله ورکوي دا پیغمبر خو زمونږ په دوکه باندې خبرای فی قلوبهم مرض الله فزړونو د دیو کې مرض دی مرض دی الله فزړ کې وسدي زنا دوا قباتونه نور ذکر کوي د منافقانو یو مرض او یو کذب تکذیب او دا غیر فرد دوا جزاګانې ذکر کوي دنیوي او اخرویه حدیث کی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة د الله نبی ویا د منافق مثال دا غبزید یا چې داغي ضرورت دا غوار د بزید یا مثالی کلا د یو ریونه د سرلو خاله زیاجت پوره کوي کله د بلا نو مرضیان دی الله په زړه کې دا مرض لاوي و سوال دا راځي چې ناجوړ سړی او مریض نو دا خود خپل مرض په غم کې مبتلا نو دوکه د الله او د رسول څنګه کوي او ناجوړ دی ځان لا ناجوړ خو چاته تکلیف نه ور کوي آل تعالی ویلی خادعون الله دوکه د الله سره کوي مؤمنانو سره کوي ګورا مرض په دوه قسمه باندې دی یو جسمانی دی او یو مرض روحانی دی نو دلته جسمانی مرض نه دی مراد چې سړی په جسمانی مرض کې مبتلا نو په خپل ځان کې فکرې او مشغوله یا بل چا د ضرر نور کوي او یو روحانی مرض یا دلته مراد دی نو مراد د مرض نه هغه فاسد عقیده د دعوت د پیغمبر سره دی هغه انواع د کفر دی وغیرہ اتباع الهوا دا وغیرہ نو دا ناجوړ دی لای په ځکه مرض دی او سوال دا دی چې ناجوړ دی نو دوايي ولا پکاروا نو څه دوايي ولا کړي دا کو نه دا کړي والله ولا دوايي را لګلې و دوايي په بد ورغلې دا او مرض یو سنورم سیواش انزل الله لهم دواء الله ولا دواء نازل کړي و سوا قرآن ولی حدیث کې ناراضي القرآن شفاء لكل داء قرآن شفاء د هر مرض وننزل من القرآن ما هو شفاء الله یا قرآن نبازی سا شفاء ده ټول قرآن شفاء ده مؤمنانو لرا دیده وجنا جواهر القرآن کې شیخ غلام الله خان رحم الله وی جو دوا کی مرض بڑتانا څومره دوایم چې ولا وکړانو مرض بزیته دلو ګوره قرآن په نزول خدای خپه کېدل تفسیر قاسمی ویا وی مرض ایساو مرض دا چې قرآن بنازلی دلو مسلمانان بڑی ریدل صحابه بڑی ریدل نو د دیا مرض بنورم سیوا کېدلو زیاته دلو با لکه وګورئ سورته مائده 4 نمبرات تو یادا دوائی ولا نورما زیات نقصان ورکو سورت مائدہ 4 نمبرات کی وی اللہ ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا خامخا زیاده یا كثيرا منهم ډیر لددیونا ما انزل الیکا کتابا چې تا ته نازل شوی دی ستا د ربنا سوله زیاته یا طغیانا و کفرا سرکشي او کفرا نو د
وایي به د قرآن به راغلی ده یو کس و زمونږ یو استاد قرآن واسه نعوذ بالله دا خبره به کوله ویل دا ویل څه د خر په شان اوازونه کوي بیا چې کله سا ختله نو زوی راته ویله ویل په زنکدن کې کنځلې کولې خباشره سړی ښه دیندار عالم پسې خبرې کوي الله به دې د خره اوازونه باندې په وخت د زنکدن کې وباسي علاقه کې قرآن ته باندې کېناستل ویلې وې دا ویل د خر په شان اواز کوي استهزاء به یې کوله د الله په کتاب پورې په قرآن پورې په خپله باندې بچی رالی ماته ویله وایي بابا چې مړ کېدلو کنځلې کولې دا حال ما دې طالبانو باندې یو ختم وکړ مال ختمه به وکړم چې الله لاندې طبقې ته ورسوه په دې اړه کې مې ویل ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق خو به په لاندې طبقه د جهنم کې تا باندې قرآن هم بدلږي نو د ځنې سړیا دا قرآن ولا دا نفرت ښه سیوا کوي سورت توبه وګوره 155 نمبر آیت علاج فعلای بد راغلی دی سورت توبه 125 نمبر آیت کې وایي وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ الا یا کسانا چې په زړونو کې مرض دی مرضیان الله ویا چې په زړونو کې مرض اوس به مرضیان هم پیژنې وري دغه ډېر شوقیان داخل دي مرض خو ته صرف یو ته وي مرضیان به اوس پیژنې دا ناجوړه څوک دی دام بیمارانو ته مرضیان مه ووایه مرضیان الله ذکر کړي دي کسان الله چې د دې په زړونو کې مرض دی فزادتهم رجسا نو زیاته یا دی ولرا پلیتی سره د فلیتینا سورت اسراء بحث یو ګوره 2 نمبر سورت اسراء 15 پارا کې وی ولا یزيد الظالمین الا خسارا مالوس فکر باندې درس کا یو درې کاله مخ یو سړی را پسې رالی ما زیبوت لما ما ته وایه وایي موږ خوب کوو وایي تب کې قرآنونه وی وایي په ټینشن کې دی اخته کړي وو موږ په ذهن باندې وایي بوجیا ټینشنونه مې وایي ته پکې قرآن وی بس قرآن پې نه بد لګېدلو نو ما ورته وایي صحیح ده لوس فکر سببا کو چا عوامو تپوس وکړو علاقې خلکو چې ولې د لوس فکر باندې زما پلاني راته ویل چې بندې نو ما ته وایي زه خو څه کافر نه یم نو مال ما خو نه دي ویل چې ته کافر یې خو دا کار دی د کافر دی کافر نه او کار دی د کافر شروع کړی دی نور یې خوښه دی خپله کو ځان ته وی او کو ته نه وی نو الا ولا یزید الظالمین الا خساره نه سوا کیا دا ظالمانو لرا مگر تاوان ولا سوا نو فی قلوبهم مرض بزله کې مرض دی اوس دا مرض معلومه دا مرضونه څه دي دا کم مرض دی اسباب الامراض وګوره یو خو تا دا ظاهري جسم مرضونه معلومه په ډاکټران بادرنګ مخوروي بیا به خېټه خوړېږي او دارنګه وریجې لکه مخوره معده خرابوي دا اسباب دي کنه د مرض زکام ولې مرض خرابه ده د واوري اوبه مسکه نور بل سیواکی اوس اسباب د مرض روحاني مرض یادای روح دې بیمار دی نو روح په څه نه جوړه کی الولات مال کفار د کافر سره دوستانه کول اول بس په سړی باندې مرض اول دا لګي چې د کافر سره ولایت شروع کی دوستانه وګوره سورته مائده 52 نمبر آیت کې الله وایي سورۃ المائده آیات دې 52 نمبر آیت کې الله ویا
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيما تبین لایا کسانو لرا چې بزلون کې مرض دیا یسارعون فیما دی با جلتی کیا د دې کافرو په دوستانه کې یقولون وای نخشا من غیریگو ان تصیبنا دائره چې موږ ته به ورسیږي پابندیانې به قرض نه راکیا خلاف یې ځکه نشو کولی د یهودو او د نصاراو ولې لکه نه کیا وی بیا له قرض نه راکوي بیا به راپسې ممالک بند کې به ډېرې به بندي کیا بیا به راشنونه راته نه رالي سړکونه به نه پخې سکولونه به راله نه جوړیا نو ته به یې نه لایې چې دا ځان د مسلمان خو ګوره مرضي مسلمان دی په زړه کې لایې د دې خلکو مرضونه افراط دي دارنګې وګوره مخ اړول د حکم د رسولنا سورت نور سورت نور وګوره مخ اړول د حکم د چانه د رسول د حکم نه مخ اړول 50 نمبر آیات دی آیات دی 50 نمبر افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون یحیف الله علیهم ورسوله حلائے د دیو بزلونو کې مرض دی کنه شک یا ویریږي چې زیته به په وکي الله او رسول د الله نو مسلې لناراضي قرآن لناراضي اولیا ویریږي چې الله برابر زیته وکیا فیصله په کتاب الله پر رسول الله نه کې ولیا چې زیته برابر وکیا نو مخړه ولا د حکم در رسولنا دا مرضی دی دا سړی ګورا روحي بیمار دی دریم ګورا المیل للنساء شوقی سړی زنانو ته میلان کیږي زنانو سره محبت سیوا کی سورت عذاب ګورا 22 نمبرات سورت الاحزاب آیات دیا 22 نمبر پارا د 20 التوی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض د پیغمبر بیانو تاسو نه ویا فشانتی دیوی تن دام زنانو سام خذ ختنی ان اتقیتن کو تاسو ویریږئ د الله نه فلا تخضعنا بالقول نفخبرو کی نرمی مکوی نرمیا په خبرو کې مکوا سخت خبره کوا ولی فیطمع الذی تمبکی دی آغا سڑے فی قلبه مرضون چی آغا پزلکیا شوق د زنانو دی شوقی دی او بد اخلاقی مکوی وقلنا قولا معروفا وینار شریعت مطابق نیغا کوا نو گورا دی شوقی تی مرضی ویلی دیا گورا دا پردی زنانا یادیا اخپلینا ولی حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی احب النساء زما مین در زنانا و سرا زنانت سو کیا دی اخپل فرادا یا نیادی نو گورا دلتا ویا مرض دی دی سڑی کی گورا او دا مرض سی پیداشی نو نورم بیا زیادیگی سلورم سبب دا مرض روحانیت حسد او کینا کولا سورت محمد وګورئ یو کم دیشتم سورت یا محمد
آیات دی یو کم دیرشتم پارا دا سلیری شپگشتم پارا أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم گمان کہ اللہ یا خلقا چھ بزلون کے مرض دیا سا مرض دی کینا و حسدا اللہ یخرج اللہ ازغانهم چھ اللہ بارو نباسی و خارا بنکی دی و حسدون لرا دیو دا کینا و حسد اللہ دی خلقو تخکارا کئی دارنگیک پینزم الجبن بوزدیلیک دا سورة محمد شلم نمبرات دی بوزدیلی التلا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت الله اکل چی دی جہاد تذکر راشی پا قرآن کی نتبائینا کسانو لرا چی بزرونو کی بوزدیلی دا ویری گیا چی مالونو کٹی پٹی نانا پاتی کی گیا نتبا دی جہاد تذکر کی ینظرون دی بگوری لیکتا تا نظر المخشی علی پشانت داغ سڑیا چاغبانیا بیہوشی راغلی دا مرگا نو دا پینزا اسباب دا مرض دی گورا پینزا اسباب دا مرض دی بیا گورا تاستا ما دا مرض تقسیم وکو یو تیویلا جسمانی او بل تیویلا دا روحانی دا جسمانی مرض اسبابم سلور دیا یو اختلاط الاکل گاڑ وٹ خوراکونا کول دا غواب شان ندی سر بدن بیماری گاڑ وٹ خوراک کول دویم ضعف المیدہ میدہ دی کمزوری دا گٹی نبرداشت کئی او سخ خوراکونا کی دارنگیا بد ہضمی عظمہ دی نرازیک سلورما ظلمت پزڑ باندیک یعنی خوراک دیر که زړه دی تور دی یعنی سړی خوراک دیر کوي کنه نو دا د زړه بیا خراب یا دا جسم خرابی لاغر دا شي دا جسیم شیا نو بیا بدن ته نقصان رسیږي نور امراض پکې بیا را پیدا شي بلو مرض روحانیه دا غم اسباب سلور دی سلور وجنه دا پیدا کی مرض روحانیات سلور وجنه پیدا کی یو ضعف العلم چه علم که کل کمزوری رالا نو مرض دا بیا لگی ورا ضعف العلم دویم ضعف التحقیق تحقیق دینا شتا دے 5 سوری چرتا گوری
او مطالعه دی نشته دی. دریم الشک والاشتباه، شکوک شبهات د نړۍ راځي شکونه کې. او دریم الاختلاط مع البدعه، د بدعتیانو سره او د باطل پرستو سره ناسته پاسته، د دیو سره ناسته پاسته کې د د وجنه مرض ته ګوره لګي. فی قلوبهم مرض، لای پزړه کې مرض دی. فزادهم الله، د دې جملې دو معنی دی ګوره. یو دا جمله بد دعا ده، بد دعا. بد دعا ده معنی دا فزادهم الله مرضا، فزیاد دی که اللہ تعالی دا دیو دا مرض دیو اللہ نورم سیوا کی. او یا دا خبر دی، خبر دی دا مازینا. فزادهم الله مرضا، فزیاد کو اللہ تعالی دا دیو دا مرض. نور مولا زیاد امام قرطبی مولا دلتا عجیبه خبره کوي چې اوله توجیواله چې دا بدوا ده، نو وی معلومه شولا چې بدعتي او منافق ته خیرې کول جایز دی. خیرې وته کړي الله دا مرض نورم زیات. دا خیره ده قاتلهم الله. سمرقندی وی دا اللہ تے چی نسبت کرے دی زیادت دا مرضا تخلیقا، ولی آدھا خو اللہ پیدا کرے خالق اللہ دے. نمانا بدا شیعہ تبری وی فزادهم اللہ ریبتا و شکا فی امر اللہ. امام قتادم وی وزیاد دی که اللہ تعالی دا دیو شک و شبہ پا حکم دا اللہ کی. علامہ لوسی ویا تفسیر روح المانی کی دا مرضا پس بانی زیادی دلو، مرض پس زیاد شو. یا ویا مرض سوا که دلو چه اللہ پا مومنان و رسول باندی نعمتون راورول. سات پسات بانی با فتح رات للیک نخری بخپلا و سوزی دا بلا. لکه دا منافق سڑی نخدا ستا پا خوشحالی بانی بدا خپای او ستا پا خفگان خوشحالگی، ستا پا ترقی بانی خپای، نه دا رسول الله دا مومنان پا ترقی دی خپاو. لکه زمانی که منافقان وی کرد بعض علماء پس خلچوت گیدان دا انبیاء وانی سان دی. قرآن ایسا غیل نه دی را لے گلے دای دی زمانی سر پیٹ کڑے دی. کوئی کچھوک پی پوئی گیا یا روی پلانیا دا عوام مالونه او خوڑلا. لیکن اللہ دی پوئی کاتا اللہ صدلا کرامن کاتبین را لے گلے چی دا عملونه تلیکا. یو ملگره او ما تا وی ما دا یو کسویلا وی چیارا دا مدرسیا پروپو بانی گاڑی لی نمالتا با دا ویلی ویا چه دا مدرسی برو خو یا سڑیلی چا چانده کئی نو چاندیم نکون چانده خونز خلافی ما کچھو که کیا ایتا سناو خو منگا دا شین نکو نمال پا چی شی واغس ونستانیا را لی گلی دی ریپلان را لی گلی. یو کس داویلی ویدان پا خپل بانی چانده خلاف کئی اویلا داویل جماعت نویل تنخالی مالکلی دی ثابت کیا چه با دول ازدیان لسکالا که منگا دلا کال تنخوا ور کڑی
ثابت دی که دا څوک دا خو مولانا عبدالعزیز سے پس چا دل المسجد نو یو ورځ جمعې تقریر یې کاو نو چا ویلي ویل په اسلام آباد کې ویل 3 بنګلې دي ناغه راپاڅېدل او د خطبې نه د جمعې نه وروسته ویل زما د ټولو بنګلو اختیارمند تاسو ویل ستاسو شوی زه ویل چابي والی ورنه وځئ کرایهګر پکې ویل راګزاره یې تی ستاسو ویل شولې ته الزامات وی برنا قبیزه الزامات دا خو په بدر کې پر رسول الله لګېدلی او رابش په بدر کې سور څادر روک شو منافقانو پروپاګاندا جوړه کړه ویل دا پیغمبر ځان له سیټ تا کړی دی الله آیات راولېږو مناسبه نه ده پیغمبر لره ایغلا چې خیانت وکړي او غلا وکړي صفایي ولا وکړه نو اوس خو وحی بنده ده که نه یعنې راغلی به ویه چې دا څه او دا د منافقینو مرض دی نو بیا خورې به خپله زه دې د وجې طالبان ته وامه د قصه ښه ښکلي ګرځئ چې څوک نه وایه چې یاره موږ نه سرسایه غواړي زه وې سرسایه دې نیاله ویسم او زکاتونه دې وې ټلیفونونه که یو اوله زه یو ټلیفون وکړو پرون وایي داسې کشر رور هم دی کشر رور د یو کس وایي کشر رور دی او وایي معذوره دی وی دا نورونه مالدار دي زکات پنه کېږي نو دا نورونه وی چې د کشر روله به دا زکات ورګو ځان لدی پیله دا د یو حال دی نو مال ولې په دې مال کې اوس د کشر رور برخه نشته ویل ولې نشته نو مال چې دی دا خو د یو جب نه رااله په دې بل کې اګدانو پروس کاله بل کاله یو ټلیفون وکړو وزوی مې په لاهور کې سبق وی او چې هغه له د زکات ولېږم نو وایي څنګه به زوی له زکات ورکوي دا وایي زما د زوی نه مولا جوړ شي دا مولیاتوب داسې احسان دی هغه دا تاسو چې وشرماو نو هغې دا هیلې کوي او چې دا کم مرسته مدد نه کوي که نه نو دا او دا حالي زه چې کله صاحب اقتدار چې وکنه کم حکومت نه کله چې منګونی ولې شو نو یو شاګرد زما هغه زما پلار د دسترخوان په غاړه باندې ویله چې ما راته نه ویل چې دې مولوي صاحب کې څه شته نو دا خبره یې وکړله بیا چې کله دا شلو ووتلو نو بیا دا خبره کوله چې یاره دا اوس بل ملک د پروګرام دپاره تیاری جوړی الله ویا فی قلوبهم مرضنا په زړه کې مرض دی فزادهم الله مرضا الله دې زیات کړي د دې دا مرض یا فزادهم الله زیات کړي د دې دا مرض په نعمتونو د رسول باندې او د مؤمنانو باندې او دا تفسیر قاسمی ویلی دی چې نعمتونه به مؤمنانو باندې راتله قرآن به نازلېدلو نو دی به ښه د مرضات په سال باندې زیاتېدلو درېیمه معنه دا ده وبتکثیر خوفهم ورعبهم فزادهم الله مرضا زیات کو الله تعالی د دې او دا مرض مؤمنان ډېر شلو او فتوحات د مسلمانانو ډیر شلو او کافر مشرکین کم شلو نو مرض نورم زیاتېدلو یا پنځمه معنا لوسی کړې ده څلورمه وبإعزام الألم بزیادة الغموم ای دردونه نورم سوا کېدله غمونه او دارنګې هغه د اورس کروټې وی نورم سوا کېدلې خو ټول دا یو معنی ته بیا راجع دی دا ولا حکم دنیاوي ذکر کوي ولهم ملائد ولرا عذاب علیم عذاب د دردناک دردناک عذاب څه ته وایي ضحاک ویا هو العذاب الموجع یعنی هغه عذاب دی چې دا دردونکی دی
موجه ته ویل کی یا بغویم دا معنا کړي بما كانوا يكذبون په سبب دا سمانه چې دای با همیشه دروغ ویلا لفظ کان افعال ناقصونه دي ذکر دلته د دوام د پاره دی ان دا دروغه د همیشه کارو یقولون کذبا ويفعلون کذبا خبره بهم د دروغ وی او افعال بهم د دروغ نو په دې دروغ باندې همیشه یو ورځ نه دی ویلیا دوام پکې دی بما كانوا يكذبون په سبب دا چې دوی به دروغ ویل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض دیکی وسا زورنا دا دیو لرا او بلا قباعت اللہ دا دی آیات کی ذکر کے یو پلیتی صفت قبیہ دے فساد کا ولا پنوم دا اصلاح اللہ انومی ولا اصلاحی خدے او کئی فسادونا فساد په لغت کې څه ته ویا تخریب ته ورانول خروج شیء عن الاعتدال یو شی د خپل اصل وصف نه ایستل په شریعت کې فساد څه ته وایي په شرع کې فساد دې ته ویل کېږي چې فتنې او جنګونه پیدا کول د مسلمانانو سره دوکې کول دارنګه موالات الکفار علیهم دوستانه د کافر سره کول رازونه د مسلمانانو اوټ کول دا ټول معنی قرآن کریم کړي د فساد دې ته فساد وایي کله ویا فساد څه ته ویا چې دا هلاکه یا فصل او نسل تبا کې او فصل مسلمانان قتل ولا وجل فصلنا مالنا د مسلمانانو برباد ول هلاک ولا دام فساد قرآن کې دا معنا دا راضی دارنګ اظهار د ګناه کول په ښکارا باندې ګناونه کول دام فساد دی دارنګ اهانت د دین سپکواله د دین کول د قرآن سپکاواله د جمعه د مدرسې د شعائر الله سپکاواله کول دا فساد دی اوسې معنی ګوره د فساد قرآن کې کله ویا جمعتنا داورانه ولا هدم المساجد المبنيه للتوحید جمعتنا ورانه ولا چې د توحید د پاره جوړ شوی سورۃ بقره 251 نمبر آیات کې وایي سورۃ بقره آیات دیا 251 کی مین دا آیات تا گورا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين الله ویا کو د بکول نوې باز خلکو د بازو لره نه لای پزمکه کې با فسادونه جوړ شوي ویا کله وی اکل مال الغیر بالباطل پردې مال په ناحقه طریقه سره خوړل دې ته فساد ویلې سورۃ بقره 200 پردې مال په ناحقه باندې خوړل 200 نمبر آیات کې وایي ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح الله فی جریعه سړی لرا چې د یتیم مالا په زیته باندې خوریا د خیر خوانه نو د یتیم مالا په ناحقه خوړل دې ته فساد ویلې دي دانګیا سورتی
اعراف کې شرک ته فساد ویلې دی. سورت اعراف شپږ 50 نمبرات کې دا معنا ده. سورت اعراف شرک ته فساد ویلې شپږ 50 نمبرات کې وایي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. لا فساد مکویا پس مکگی فستا توحیدنا. لا تفسدو لا تشرکو. شرک مکویا یو د الله بندگی کویا د غیر الله مکوی. دارنگا سلورم اختلاف او تفریق بازی تی او ډله بازی ته فساد ویلی. چومت کې فرقې جوړې کړي او ډلې جوړې کړي او اختلافات پیدا کړي دې ته فساد ویلی. سورت اعراف 120 کې دا معنا ده. سورت اعراف 120 کې وایي وقال الملأ من قوم فرعون. ویلا مشرانو د قوم د فرعون تذر موسی وقومه تا پریدی موسی او قوم د لیفسدوا فی الارض چې د یا فساد وکړي یا په ځمکه کې. د فساد نه معنا دا وه چې دا ځان له ډله جوړوي د مسلمانانو. نو دې ته فساد ویلی دی. دارنګه خلاف د شریعت نه کول دې ته فساد ویلی. سورت اسراء سلورم نمبرات کې وی 15 پارا خلاف د شریعت نه کول. سلورم نمبرات د سورت اسراء وقضینا الى بني اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الله منگا فیصله ورولې وا بني اسرائیل ته فی الكتاب په کتاب کې یا په تورات کې چې تاسو به ورانه کویا خلاف د شریعت به کویا په ځمکه باندې دوه کرت براشي. یو ځلې قتل یحیی علیه السلام بل ارمیا علیه السلام او نور توجیهات هم بیا پکې دي چې فساد د دې وڅو. شپږم الخروج عن النظام. اې د نظام الهی نه وتله دې ته فساد ویلي. سورت انبیاء 22 سورت الانبیاء 22 نمبرات کې دا معنا ده د الله د نظام د توحید نه وتله د قانون د الله نه وتل. 22 انبیاء کې الله وایي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. کو چرتا په دې ځمکه او اسمان باندې نور خدایان وي نه لای ګورا فساد بشوي وي. ان د نظام نه با دا نظام با د خپل اصل نه وته وي. یو به ویني چې ز شپه کومه بل به زورس کومه. یو به ویلې چې زباران راخ کې کومه بل اله به ویلې وی چې نه زین را وروما. یا به ویلې چې پلانې بند وجنما بل به چې نه منګې نه وجنو. نو نظام به خراب نه بچلې دلې. وما مالنا تخریب العمارات. آبادیان ورانه ولادي ته فساد ویلې. سورت النمل 40 کې سورت النمل 40 نمبرات دی پاره د 19 التمانه د آبادیان ورانه ولا هذا فساد وی. قالت ولا بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية. یقینا باچاهان چې کله ننوزیا یو کلیتا افسدوها نو دا کله ورانه. نو چې کله ظالم باچا ننوزی کنه نو بیا نظام ټول خرابه یا کله ورانه. وجعلوا عزت اهلها اذلة.
او ګرځي عزتمندو لرا ذلیلا وکذالک یفعلون او دغه رنګه ګوره کار کوي دای دستور را روان دی چې دا کارونه ګوره کوي داسې نو آبادیان یې ورانوله اتم الصد عن اتباع الرسول د پیغمبره د تابعدارۍ نه خلک منع کول او اړول دې ته فساد ویلې دی سورة النمل هم دغه دی 48 ته ګوره د سورة النمل 48 ته وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض هو په دې ښار کې د 9 کسانو ډله د 9 کسانو جماعت او ډله وه صالح علیه السلام ته مشوره کړې وه دی به څه کول یفسدون فی الارض دی به فساد کا په ځمکه باندې فساد یې څه د صالح علیه السلام نه به خلک منع کول نو دا فساد دی چې د قرآن نه خلک منع کړي او کله وی چې را سماع موت او حیات النبی نه منیا نو مونځ پسې وی نه کېږي نو دا خو تا د دې مون دشمن نه ته د الله د کتاب او د قرآن دشمن یې ځکه چې په یو درس کې به زرا او مخلوق ناست دی او ټوله وطنه دا رنګ دی په څه باندې په توحید او د قرآن په اوازونو باندې او دا صرف د دې ملک خصوصیت دی منه که عربو ته لاړ شه مدینې مکې ته لاړ شه لاړ شه شام ته لاړ شه اردن او فلسطین ته لاړ شه مصر ته لاړ شه خو دومره درسونه نشته دا درسونه باندې د عمل الله رنګ کړی دی او ودان کړی دی او د هغې د امن او د سلامتیا سبب او ذریعه یې ګرځولې نو دا خو حکومتونه له پکار دي چې زسې موتیانو له خولې بندي کړي مولانو نه دی پکاره ولې دا فساد کوي په ځمکه باندې د پیغمبر د اتباع نه خلک منع کوي د قرآن کریمه د اتباع نه خلک منع کوي نو دا په صاحب اقتدار باندې لازمه ده چې هغه یې په دې باندې نوټس والي او دا موتی دی گئی دا موتی نه دی کوتی جوړ کړي چې کوتی شي چې بیا د نه دی په فتوا کې استدلال شته دی او نه دی په فتوا کې څه دلیل شته او بس څه خبره کړې دا مکروه دی او اسمان دی دا ته اوس فتوا ورکې او موږ د رسول الله د زمانې نه ورکوو چې په آرامونې پسې مون جایز دی خو په بدعتي پسې جایز نه دی شاملی کلی دی ښه ستا د احنافو معتبر کتاب ادا فتوا ورکړې ده چې آرامونه یو مور او پلار نه یو آرامي پیدای نو یې کلیوالو خو وره دا جوړ کا امام خو چې چرته بدعتیه دا شی جوړ نه کې ګوره نو دا به کله جامه د سیفي اختیاری کله به جامه د جمیتی اختیاری کله به جامه د اسقاطي اختیاری او کله به جامه د نورو ملنګانو دا اختیاری خو تی پینه دا قزور بدعتی دی ګوره دا غزاړه منافقان دي د قرآن دشمنان دي په هندوستان کې انګریز پابندي لګولې وه په هغه علماو باندې چې کم عالم قرآن وایي دا کوڅه بیا او دا ساراني سپي په دې څوک څه کوي ګوره خلک هغه عالم ته کینیا چې هغه د خولې څه اثري خلق عالم تکینیا چې قرآن شي ویلی د قرآن معنی شي کولی تفسیر شي کولی حدیث ویا د خلکو زندگی و سره بدلیږي داسې علماو نه خلک زاریږي د ساراني سپي خلک کاری سپی ساتي کور کې سارانه ښکاري سپی ساتي چې دا په قرآن کې تذکره ده باب په امام بخاري خیریا دا غیر ساتلو شرایط یې دا ویلي دي د ښکار ناغله خلکه چې پیدا ته نرسیا نو کو سپی ولې نه دی نو دا غم الله تذکره کړی ده قرآن کې کړی ده حدیث کې کړی ده او سارانی باندې څوک سکی آسې کله یوې وریسې کې اوې منډال تالوا ده بلې وریسې کې ورشه هلته اسقاط دی بلې وریسې کې ورشه دوا به د سنت ده بلې ورتو کې اوې د اوټونو ورځ ده بلې پسې ورتو کیا وی فیصله د پیسې پکې والا بلې پسې ورتو کیو نه مې واورېده
وی په دې فیصله کې دا خوراک کول دا ګډه او بزې خوړل پکې ویل ښه راته پته ده چې حرامه ده خو ویل ټینګېدی نه شم د الله کتاب مې مخې ته دی دا یې زما په مخ کې وویل ویل دې ته د ټینګې نه ومنګه ویل ښه حرامه ده فیصله م کړې ده ګډ پکې حلالومه نو زما یو مرګی خدای دې مال پویه کړي ګوره خوراک ونه کړي بل در چېرته لاړ شه وګوره ښه ورته دا پته یا چې دا ناروا کوم بیا هم ظالمان او بیا پسې خلک منځونه کوي او پسې ولاړ دي ګاوان ورڅخه جایز نه دی ته د مانځه غم راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړي وله لور ورکړه لوره نو دم ورسره په دین په ورانولو کې کومک وکړو خپلوي ورڅه جایز نه ده د مانځه غم راوړی اهل کتاب له خور لور شی ورکولی چې قرآن یعنی اهل کتابی پیغمبر نه مني خو ګوره آسماني کتابونه مني اهل الکتاب دی دای سره رشته قرآن ذکر کړی ده نصاراو سره ذکر کړی ده د هغه دور لیکن ګوره د بدعتي سره رشته هم حرامه کړې ده د الله نبی رشته به مو سره نه کړي اوس ډېر خلک داسې که نه وایي صرف ملا رخولو لور ورکوي او سپره چې د هغه نه خلک چې سین ته یې واچي ملا یې ویلی د قرآن او د حدیث ملا یې ویلی موحد ملا نه ویلی چې د هغه د تخرګونو نه ډډوزي ځي او اسقاطونه هغه سوړ بیتې نه زیات او شکل یې داسې جوړ کلی لکه پرشتو چې ته کډه کړي حالانکې ګوره حدیث رسول الله دی د الله نبی وایي نذر الله امران سمع مقالتي د الله نبی وایي اتر تازه دی هغه سړی چې هغه زما خبره واورېدله فواها او محفوظ یې کړله واداها کما سمع او بل ته یې وکړله چې څنګه یې اورېدلې وه زه تاسو به دې ټول ملک یې وګورئ په د بدعتیه چې قرآن ته ناست او بخاري ته ناست ته دې شکل ته وګوره پرشتو ته کډه نه ده کړې نورانی شکل خو ته ورشه مړه کو په غرونو کې ولې نه دی او علم هم ورسره نشته دی او دوړې به هم پې پرتي جامه به یې هم شلېدلې خیرن به هم یا خو به دې مخکې خپل نورانیت ښایسته ښکارېږي سړي زړه راکاږي ولې رسول الله ورته دوا کړې وه چې تر و تازه د الله لري روښانه د الله لري نو دا هغه زاړه فساد ګرځي ښه دا د منځونو غم راوړي وایي موږ یې حلالي نه ګڼو رمونې دي ته به د مونځ غم راوړی بله معنه وساري واوره د فساد اهلاک مال الغیر پردي مالونه هلاکوله پردي مالونه هلاکوله سورة بقره وګوره 205 نمبرات دو سوا پینزم نمرات کې دا وایي الله ویا لیفسد فیها ویهلک الحرث چې فساد وکړي الله په ځمکه باندې او پردي مالونه هلاکي نو فصلونه څه خوري یا وایي په جومات کې راپاڅېدلی او بدعتي و مقتدي خبره یې درته کوم زه ګوره بې ثبوته خبرې نه کوم ښه تا ویلي ما ویلي او که ډېر خواهش یم بیا نه ورته وروسته تپوس کوې دا څوک و دا سړی درته به یې ښیم په طور د عبرت د غیبت نه او په درس کې به یې نوم لالو بیا مسلې جوړی نو په جومات کې راپاڅېدلی و چې لکه اخیر دور دی زم سپین ږیری شوی یم او تاسو په دې کلي کې مې وخت خوښ وګوره دا دی دا دی بوساړو نه مې د شپې بوس وړل به بوس مې پټ کړی دی او ماپي راته کوئ بوس یې پټول ښه په جومات کې زه به درته کلی یم ښې ما کلي لڼا شکو نه و کړی نو دا علم درته پرېږدم په کلي کې اوس هم ته به کلي کې تپوس وکړي مشران ژوندي دي مړه نه دي او هغه تلی اخرت ته نو ویله چې بوس مې پټ کړي دي بوسه حال چې ماپي راته کوئ نو ویل چا څه ونه ویل عوامو مقتدیانو هېڅ هم ونه ویل نو ویله وروسته یې ویله که ماپ کوئ ماپ مې کوئ که نه به دې ذکر پسې مې ګرځئ دا یې تکي دومره ډاړه شوی بیا دا خبرې کوي نو ګوره مالونه فصلونه دا د ده یا فساد
اوس فسادګره چاته وي بعضې وایي د قرآن نه فساد خوري خدای دې هلاکه نه ته مؤمن پاتې کېدلی شي دا خو الزام یهودیانو لګولی او په صحابو باندې او منافقانو ویل دا فسادګر دي نو یو مالونه ګوره پرې دې خوریا بوس خوریا دارنګې چې د بوس وړي په شوتله خو یې اسره نه ده کړې ځکه بوس خو خامخا پانډي او دغه دومره درانه نه شوتل نو چې په شوتله اسره نه کوي ستا په مال هم یې اسره کوي نه کوي دله ګوره لسمه معنی ده الارتداد والزنا وقطع الطريق مرتد کېدله بدکاري کوله او لارو باندې ډاکې کول دې ته فساد ویلي سورت مائده 33 نمبر آیت کې ده سورت المائده 33 نمبر آیت کې ویا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا الله ویا دیا کوشش کیا پزمکه باندې فسادا د شر کولو شر مطلب څه دی بدکاریانې کیا د اسلام نه اوړي او په لاره باندې ډاکې کیا غلاګانې کیا دا فساد دی دارنګه قات سالیه او عذاب تم الله فساد ویلې دی سورت روما یو څلوېښتم کې قات سالی او عذاب دام فساد دی هلته وایي ظهر الفساد فی البر والبحر الله ویا ښکاره شوی دی فساد په وچه او ځمکه پس وچه او په لمده باندې په وچه او په لمده دا قات سالی چې راغلی ده دا عذاب الهي دا ولې دا فساد دی کنه دولسمه کفر او ابتداع یعنی کفر کول او بدعت ایجادول بدعت کول او کفر کول سورت یا صاد وګورئ 8 نمبر آیت سورت یا صاد 8 نمبر آیت کې الته وایي أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض من قال لا ويا وګرځوا کسانو لرا چې ایمان راوړی او نیک عملونه کړي دي كالمفسدين في الأرض په شان د بدعتیانو په ځمکه یا د کافرانو په شان الله وی وګرځوا دیو یو شان سره حشرادان کیږي ښه نو ساریا یو قباحت دلته دا چې لا ویدا قیل لهم کلا چې ویلې شي دیو ته لا تفسدوا ورانه مکوئ فساد مکوئ فی الارض فزمکا نو قالو دوی واینا انما نحن مصلحون یقینا منگا خو خیر خواهی لټون کیو نو د خیر په نوم باندې څه کوي شر کوي دا کار د منافقین هم دی او دا د یهود هم دی ګوره څومره کارونه چې کوي کله وایي څه کوي وایي زنانو ته څرخه ښیو نو دا کلي ته بله راشي او یا به وایي ماشومانو لله چکلیټونه درکو کله به وایي غواګانو لله ستنې و چې مرض پې ونه لګېږي مرضي کوي دنه ستنې ورته ووالې ټولې به کرونه مړې غواګانې دنه زنانه هغه بېحیا کیه نو بېحیي فساد نه دی ولې زنا ته فساد ونه واڅه چې تا زنانه د کوره راوباسي او څرخې ورته ښیه ته کیمرې لګېدلې دی د هغې نه تصویرانه وه کاسیاله او دا وړه هلته یې ښې وایي دا دي ډېرې داسې مې پکې دا دینداره خلکو کورونو نه دا خلک ځي ښه د خور و لور باندې دا خلک تنګ شوی دی چې څه پې وکړو په چا پسې ور وتپیا خو د دې شی نه یې وساتئ چې کله وایي دا شی زه کومه کله وایي دا زه کومه او نه یې ورکئ تلیا د مدرسې په بانه او
تلیا چکر لده ملګری سره تلیا د بازار د جامې په نامه باندې یو چکر یې والی دی له تلي نو دا فساد دی ګوره شر دی د دې نه ځان وساته د خلکو د خیرخواهي نوم ورکړی دی کله وله د ادارة الفلاحیه نوم ورکوي وی دا فلاحي ادارې دی یا د ملک ترقي ده وی وی د ملک ترقي د الله په کتاب او په سنت د رسول الله ده دا کور کې د څرخه نه یادېږي ګاونډ کې چې ګاونډ کې یو زنانه یو زنانه وله ورځي ماشومه او یا وله پیغله ورځي ول دالته نه یادېږي خو هلته اوس سم ورکوه دومره د خیرخوا دی چې 4-5 سمیش هم درکوي او بیا وی څرخه هم لاله راکوي او د څرخو ټول سامانونه هم راکوي دا شیه مله ورته ورکي نو حال دی الله یې ګوره فساد کوي قالو انما نحن مصلحون دی خدا خبره کوي الله ویا چې موږ اصلاح کوونکي یو الا انهم هم المفسدون الله ویا خبردار خبر شه ګوره دلته یا بلا صفت قبیحه دی صفت قبیحه څه دی لای مفسد دی ګوره خو په نوم د مصلح باندې دی دا خبره جب کې کېده وه ګوره چې کله فتنه راځي او په تا کې خلک کار کوي نه په ښه نوم باندې کوي په بد نوم څوک کار شي کولی د بد ادارې په نوم باندې څوک کار شي اوس کو فتنه خورېږي نو ملا به رامخکې کوي ملا به ورته مخې ته ډال څه چل دی لکه په دې بیل باندې وایي دی ملا دستخط کړی وایي ته د هغه نه خپېږي لوی پګې والي د ورځې اته دړۍ ډوډۍ خوري د هغه نه خپېږي ملا فتنې ته رامخکې کیا وایي ملا فتوا لګولي هلکه ویه د دجال نه به مخکې 3,000 مولان رواني دا مولان به سره د فتوو والی فتوی به دا ورکوي چې دا اله دی ستاسو ګوره هغه به مولاني بیا به مني دا خبره به مني مولان خو ته نه پیژني مولان خو هغه ته وایه چې دا په لاس کې کتاب الله او سنت د رسول الله آیت یې وایي متبع د الله او د رسول ته مولا ویلی کېږي نو ګوره چې کله فساد کوي که نه الله وایي نو دی به په نوم د اصلاح کوي نو نوم به وله ښږ دی او د دې شخص نوم به ښږ دی مرزا غلام احمد خیدیني چې دعوه وکړه نو څومره ښکلی نوم یې وښی غلام محمد نوم یې وله ښه ایښی دانګیا چې څومره شرونه د ادارو نه راخورېږي او د یهودو کمې ادارې خفیه د هغې کمې ایجنسۍ د هغې دومره زبردست نومونه یا چې عقل برې چپه کړي دومره ښکلي نومونه ولږدي اوس یا په نوم د ادارة الفلاحیه باندې یو اداره چلیږي چې فلاحیه کارونه دله کوي الله وی الا انهم خبر شه مسلمانه انهم یقینا دویا ګوره څو تاکیدات الله ګوره راوړي دا خلک الله ګوره خوفي جنا یو الا دا حرف تنبیه دی ای او درایخ شا ای مسلمانا کوئی دی او دی الله وی الا رایخ شراپاڅه خبره وی واورا خبره صدا انهم یقینا دویا نو مشبع په داخل کړه حرف د مشبع بالفعل په داخل کو بیا جمله اسمیه راوړله هم المفسدون الله خبردار یقینا دویا هم المفسدون الله ګوره د یقیني فساد کوونکي دي یقیني الله وی ګوره د شر کوي ولکن لا یشعرون لیکن دیا نه پوهېږي نو بیا هغه سوال ګوره رانه وړی چې دی نه پوهېږي نو د آدمي شعوره دا خو دغه دی که نه دا خو عذر دی نو الله به په دې باندې نه نیسي
نو جواب دا دی ګوره چې یو سوا انجام د پیلو یو ابتدا وه نو ابتدا کې خدای خوشحاله دی چې شرم خور کو خو الله وی انجام به ویني ګوره ولکن لا یشعرون لیکن الله په انجام یې نه پوهېږي یا په دې باندې نه پوهېږي چې الله به خپله نبي لره خبر ورکوي یا په دې باندې نه پوهېږي چې مؤمنان به د دیو د رضایلو او د دیو د دوکو نه خبرېږي په دې باندې نه پوهېږي خبر په دې باندې نه دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اوس دیکھیا صفات ثلاثه قبیحه نور ذکر کئی درې قباحتونه وزل ذکر کئی تاسو پنځل اسماویلو دا پوره کئی یو قباحت دا دی تسفیح الصحابه صحابه ته به قمقل ویلا صحابه ته به بیوقوف ویلا دویم قباحت دا دی 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 صفحه دی قمقل دریم قباحت دا دی الله و یاد یا جاهل دیا ولكن لا يعلمون دا جاهل مرکب دیا د جهالت ارتکاب کړي ګورا یو د مخکیاتون دا مسله معلومه شوله چې ایمان هغه ته ویل کېږي چې لا تفسدو فساد به نه کوئ یو خو فساد نه کوئ دویم مطلوبه د ایمان دا دی چې آمینو ایمان به ګوره راوړی و سوال دلته دا پیدا کی چې مخکې خدای د ایمان دعوه کوله نو د ایمان دعوت وله څه ورکو ومن الناس من یقول آمنا هلته یې ونه ویل چې بعضې خلک دی الله ویه چې وایي موږ ایمان راوړی نو چې ایمان یې راوړی د ایمان دعوت وله څه ورکو جواب دا دی چې هر ایمان معتبر نه دی ایمان په شان د صحابه دعوه ښکار نه کېږي ایمانا مقرونا بالاخلاص مانا بداو کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کلا چې ویلې شي دیو ته آمینو ایمان راوړئ کما آمن الناس څنګه چې ایمان راوړئ نور خلکو الناس کې الف لام محدودیه ای الصحابه څنګه چې ایمان راوړئ د صحابه نو دا به سوالی کې ایمانا مقرونا بالاخلاص د شوائب و د نفاق نه به پاکیه داس ایمان به راوړی ګوره هم الصحابه بیزاوی ویه د آیات نه دا خبره معلومه شوله چې صحابه کرام معیار د حق دی معیار د ایمان دی صحابه د تمام امت دفاره آغا رنگی عمل او آغا رنگی عبادت او آغا رنگی ایمان اللہ منیا کم چی ایمان دا صحابه ہو دیا ایمان براوڑی پشان دا صحابه ہو ایمان براوڑیا پشان عمل بکیا پشان دا صحابه ہو دس ایمان اللہ غواری او گو ریا سورت بقرہ یو سلاو دشتم نمبرات کے وی معیار د ایمان دی الله ورا معیار د حق دی یو سلا و دشتم کې ویا سورتی بقره کې فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا الله ویا کو دی خلق ایمان راوړو په شان د ایمان ستاسو څوک یې صحابه نو فقد اهتدوا الله ویا سملار به بیاموزي هدایت تبو تعالی و چې ایمان په شان د ایمان د صحابه
نو معیار د ایمان زمنګ د فارا ایمان د صحابه او دیا صحابه معیار د حق دیا دا قابله د اقتدا دیا وګورا سورۃ النساء یو سلا پنځلسم چې صحابه ګورا قابل د اقتدا دیا په دې پس روان شي آل تعالی ویا کو په بل لار باندې لاړې د مؤمنانو د لارې نه ما سیوا د سی طرف ته بده الله وی واړو ما کم طرف ته چې اوړېږي الله ته وی ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وتابعداري الله دې خلق وکړه بغیر د لارې د مؤمنانو نه نلای نوله ما تولى وا بیړو منګه هغه طرف ته کم ته چې اوړیا دارنګه وګورا بیا مخیا سورۃ انعام نوی نمبرات کې الله وی سورۃ انعام کې فَيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ الله ګورا کو دې موجوده دې د مکه والا په دې قرآن باندې کفر وکړو منګ به الله وی وسپارو د سي قوم ته چې هغه به د دین انکار نه کوي انکار باندې کوي کنه صہیب دروم نراوستلو بلال د حبشینا او سلمان د فارس نراوستلو نلای کو دیا کفر وکی او کو دیا نا شکر وکړه د دې کتاب او دا مسئله ونه منلا نو الله ویا منګ به بل قوم ته وسپارو بل قوم سو د صحابه دي کنه دایته لا اسپارما بیا لا اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده دغه خلق دی الله ویا چې هدایت متکړه دی الله ویا د دې هدایت د دې خلکو اقتدا وکي د دې اقتدا وک اوس باز را پاسې صحابه باندې اعتراض کی دوی صحابه نه پیدل سو کویا معیار د حق نه دی ویل پرتوک دی سوړي سوړي راوړ چې کومه سوړه دی ګاندم جاړه راځي مزدکم یو لبا اصلاح کې د قرآن لری دی د قرآن نه خبر نه دی و دې د وجه نه خلک شوته کی مفسرین ویا چې د صحابه حقانیت او د صحابه اعتدال او د صحابه صداقت او شرافت ګوریا نو ګورا د صحابه کرامو د پاره به قرآن او حدیث رسول الله ګوریا تو ګورا چې رسول الله د صحابه مبارک څه ویلي او قرآن کریمه د صحابه مبارک څه ویلي دی بس نور تاریخون او مارخون ته ضرورت نشته چې تر ورماله تاریخونه ګوري چې فلانی تاریخ لیکلی دی او فلانی کتاب لیکلی دی او فلانی مولا لیکلی مولا به څه یو خبره به څه صحابه کرام خو صحابه اخو یاران رسول دی عبدالله بن عمر ویا ابن کثیر حدیث راوړی دی او ترمذی کې دی او مشکات کې دی آنکه ګور راوی رسول الله فرمایل لیاتین علی امتی ما تابن علی بنی اسرائیل دا سدور براشیا زما په امت لکه راغلی په بنی اسرائیل باندې حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى وعلانية لكان في أمتي من يصنع ذلك دی با دا غیا پا نقش قدم پا قدم بانی بروان شیا تردی پوریا کچرتا دا بنی اسرائیلو ناخ کارا بدکاری کڑی وادا مور سرانو زما امت که بم دا کار کی گیا
داسې به کامل اتباع باندې به دی رواني. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. بني إسرائيل تسنه شوي وا په دوو ډلو، په دوو یا فرقو جماعتونو ډلو کې. وتفترق امتي على 73 ملة. او زما امت با په دریو یا جماعتونو ډلو کې تقسیمیږي. كلهما من في النار، دا ټول به جهنم یعنی الا ملة واحده، مگر یو جماعت بنیا. صحابه ویلا ومن هي یا رسول الله، دا کم ډله ده، دا کم جماعت دی او کم فرقه ده؟ قال رسول الله فرمایل ما انا علی و صحابی، زه چې په کومه طریقه او زما صحابه دي. صحابه د معیار د حق نه دی چې صحابه کرام په کومه لار دي او زه په کومه لار. نو اوس ګوره صحابه وی سیملی څنګه کړې وه، صحابه اوټ څنګه کړی و، صحابه کرام اقتدار څنګه کړی دی، صحابه کرام گاوند څنګه کړی دی، صحابه کرام زنده‌باد چاته ویلې دی، صحابه کرام د مخلوق عبادت کړی کو درابه، هغه یا تنفیذ د قانون د چا کړی، صحابه وینا د چا د دین دپاره قربانه کړی، صحابه کرام ځان په چا باندې قربان کړی دی، صحابه هجرت د څه د وجې نه کړی دی. دا ته پراته دي که نه په سر په سر ګړون شي چې ته صحابه دې پرېښي دی او په بله لار باندې رواني. یو پکې ویلي وه ویل دا اوس هغه دور نه دی، ویل دا جدید دور دی. نه ما ویل دا هغه دور نه دی، هغه زمانه کې به خلکو جامه اغوسته د بربنډ ګرځه که دا دور نه دی، جدید دور دی، داسې ګرځه. دا هلی او بانی دی. بل روایت کې ګوره راځي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي، د مشکات روایت د ابن کثیر راوړی، عبدالله بن مسعود یا من کان مستنن، څوک چې اقتدا کوي اقتدا او روانیږي نو په چا پسې دی روان شي، بمن قد مات، څوک چې مړه دی په مړو پسې روان شي که نو کوم مړ یادی. ولې ویا فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنه، وی په ژوندو باندې او اطمینان نشته دی، کیدای شي فتنه کې واقع شي ژوند دی نو دا مړو پسې روان شي، محفوظ دي. اوس دا مړه څوک دي ته وی پیران بیا یا به زما کابري، نه نه الله ویا د الله نبي ویا اولئک اصحاب محمد، دا صحابه د رسول الله دی. دا قبسلات شکن د اقتدا حکم یې درته کړی دی، د صحابه اقتدا به ګوره کې. اوس څه ویه وی کانو افضل هذه الامه، هغه د دې امته غوره خلکو، ابر قلوبا واعمقها علما، متقیان و نیکو زړونو والا او پاکو زړونو والا، واعمقها علما او جوور علم والا، او ستا کابر بر څه علمیه. مهند مپند کې بر څه عقیده ای، عقیده نه چا وه د صحابه وه، هغه کې په پسې وی روان شه، د هغې اقتدا وکړه. وی واقلها تکلفا، او یا دا ډېر کم تکلف والا، ساده مزاج خلکو که تکلفات یې دومره نه و، سینګارونه نه و، جوړې نه وې، خوراکونه کې به تکلف نه و، ساده خلک پانډېري باندې به خوف او بالښې ګټه وه، بس دا تکلف نه و. او بیا ویا اختارهم الله لصحبت نبیه، الله خوښ کړي او غوره کړي د پاره د پیغمبر د ملګرتیا، ولاقامت دینی او د پاره د ودرولو د دینه. فاعرفوا لهم فضلهم، د دې فضیلت ګوره وپېژنئ، واتبعوهم علی آثارهم، او د دې په نقش قدم پسې روان شئ،
وتمسکو بما استطعتم من اخلاق منګولې ولګوئ چې څومره طاقت وي د دې په اخلاقو باندې وسیرهم او د دې په کردار باندې فإنهم كانوا على الهدى على الهدي المستقيم دیا په هدایت نیغ باندې مشکات کې روایت دی د دې نه دا معلومه شوله چې تصفیه بی وقوف صحابی تویل دا فعل دا منافق دی چې صحابه کرامو ته بی وقوف ویا او هغې ته ویا چې یاره دا نه پوهېدل نه لا وإذا قیل لهم کله چې ویلې شي دیو ته دعوت وله ورکړی شي آمنو ایمان راوړئ الله ویا ایمان راوړئ کما آمن الناسو څنګه چې ایمان راوړی دی صحابه د صحابه کرامو په شانتي ایمان راوړی یوه ویلي وو ویل چې صحابه کرام موږ له نامونه نه ده نما صحابه کرام نامونه نه څوک نامونه ده بوش ونا تعالی را ابو لهب او ابو جهل هغه نامونه چې صحابه نامونه نه ده او بیا تقریر کې ویا وی بدر او احد موږ له نامونه نه ده وی پیچھے جاؤ پیچھے دیکھو وی پیچھے جاؤ لاړ شه شاته وی ګوره ولې وی هغه بني اسرائیلو زمانې له وی لاړ شه نو شاته لاړ شه څه مطلب جهاد میاد کیو بس دا ختم کا بس څه کوه لا اله الا الله محمد رسول الله وی دا مکی دور دی مدني دور نه دی په مکی دور کې خو زکات هم نشته روجم پکې نشته او حجم پکې نشته نو بیا خو ته حجم نه منې او ته زکات هم نه منې او ته روجم نه منې نو ستانه لوی کافر بل نشته نو ته خو به لوی بلای او پټ شوی یس په خوله دې الله راښکاره کړه نو یې پیچې جاو دا دې خبره صحابه معیار حق دی الله دې پوهه کا د صحابه اقتدا پکار ده عبدالله بن مسعود ویا وی اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا زمانگا پا نقش قدم رازیا گورا نوی نوی ایجادات بنا جوڑوی بدعات بنا جوڑی د ځانه به خبرې نه کوئ زمانگ پسې رازیا بزای پا نقش قدم باندې ځکن چې صحابه کرامو کم عمل کړي نو کما من الناس معلومه شولا چې ایمان او عمل ګورا د صحابه والله غواړي بس سړي ته به خبره وکړي او مړه وي هغه خو صحابه وي جنت هم صحابه وله پیدا کړي تاله نه پیدا خدا سلام د قخله او سترګې وي حدیث کې راځي ستا فضیلت رسول الله څومره ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل غوره خلق څوک دی نو صحابه کرام ویلا ملائک دغه چې نه ګناه کیا او بس 24 غنټه د الله په عبادت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویلا غوله سواجد او څو عذر دی چې ایمان بنه راوړي د الله په دربار کې یو د صرف کې د ګناه ماده نشته نفس وسنۍ خواهش سنۍ شیطان وسره نشته ګناه بڅ نبی ایو فرمایل صحابه ویل یا رسول الله ویل بیا انبیاء غره خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انبیاء ول څه عذر دی په خو وحی نازلیږي چې جبرئیل ول راځي وحی پر وړي نه غیب ول ایمان نه راوړي نو صحابه ویل یا رسول الله ویل بیا منګه غره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل تاسو له څه عذر دی ساسو مخه د غزنه سیمه پیغمبر نازه وحی راځي قرآن نازلیږي تاسو له څه عذر دی چې ایمان نه راوړي نبی ویل و منهم یا رسول الله ویل دا څو غره دي د الله نبی ویل خلق چې زینی ملی دلیا زمانه رو سره روان دی هغه به ایمان فالله فرسول الله په کتاب الله باندې لري او فباس بعد الموت باندې پیشنګوئی زما استا ورکړه دالی دیو غره والی او چې دام به ته بل ذکر راځي دی
ورونه ویلی ورونه صحابه ویل یا رسول الله موږ دې ورونه نه ویل نه ته زما صحابه وایه ورونه خو هغه دي چې زینې مې لیدلی د وحي نزول یې نه دی لیدلی او ما باندې څه راوړی ایمان یې راوړی نو دا مه ووه او ځینې وخت کې پکې ځینې دا وایي که موږ د صحابهو په دور کې وي نو صحابهو په دور کې لوی منافق به وي اوس دې کومه دنیا ورانه کړه چې تله د صحابهو د زمانې ارمان چې تاسو مې واقع ویلې وکړ شیخ دوست محمد رحمه الله هغه له یو طالب العلم راغلی نو خوب یې لیدلی دا هغه ورته هسې خبره وکړه ویل جیا ویل صحابه هم قرباني ورکړې وه خو ویل د دې امت مجاهدین هم ډېره قرباني ورکړه نو شیخ صاحب ته ویل څنګه ویل ګوره د صحابه خو به بیا هم قبر معلوم شو په داسې اصلیه به ونه لګېدل چې سبب پټي پټي شول او ختم په توره به یې وانې او خبر به او زمانه کې په داسې چیز باندې ولید د خوار پټي هم نه غیبانه ولا څوک جنازه یا وکړي یا ونه کړي دا معلوم نه شي چې ویښتې چېرته و لاسونه یې چېرته و وړه وړه شي نو شیخ صاحب ما ورته ویل چې خبره خو دې څه ځای نیسي ګوره واقعي چې دی او قرباني هم ډېره سار له بېرته رالی ویل جیا ما خو بېګا خوب ولید ویل څرنګه ویل موږ یو غره کې روان یو جهاد ته ویل ډبل سیټره ډاټسن کې ناست یو مخکې سیټ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی شاته پسې موږ ناست یو په چړای باندې دا گاڑی ختلو نو په دې منځ کې سو درېده نو یې موږ د ګاډي نه ودانګل چې ګټې ټیر لراوړو چې چېرته ګاډی په شا باندې رانشي وایي چې موږ ګټه راوړه نو ویل یو ټیر ته ابوبکر سری شي او یو ټیر ته عمر نو بیا ورته شیخ صاحب ویل بېته استغفار ووایه او چېرته د صحابهو په باره کې ونه وایې چې ګوره د دې خلکو قرباني ډېره ده د صحابو ته په ګټو پسې ګرځې او هغو سر ټیر ته ایښې دا خو راته الله سې ښودله حقیقت د حدیث کې راځي چې یو روپۍ ولګې یو روپۍ د الله نبي ویه چې د احد د غره عمره سره او سپین خرچه کې زما د صحابي لسمې برخې ته هم نشي رسېدی دا یې دومره قرباني ده نو ځکه خو یې الله عمل او ایمان او کیفیت او سیرت او صورت دا الله د امت نه د صحابه غواړي دا ته غواړي الله دی وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی فاقتدوا من بعدی بالذین ابی بکر و عمر زمان رسبا اقتدا وکیا د دوو کسانو چې د یو نوم دی ابو بکر او د بل نوم دی عمر په دې پسې به روان شي بل ځای کې ویه تمسکو بسنتي زما په سنتو باندې منګولې ولګویه و سنت الخلفاء او زما د خلفای راشدینو هغه هدایفته کسانو په هغې په سنتو باندې منګولې ولګویه صحابهو پسې روان شي بل روایت کې راځي اگر سندن لږ کمزوری دی سند باندې کلام دی آی روایت کې راځي د الله نبی وی اصحابی کالنجوم زما صحابه په منزله د ستورو دیا بأیهم اقتدیتم اهتدیتم چې د چا اقتدام وکړله نو هدایت هم بیا موندلو بس یو ادنا صحابي عمل دی را ژوندی کړی دا بعضې پکې راشي او دا سنت دی د الله د غرکه الا د غرکه خو دا امت په یو طریقه باندې روان دی د یو صحابي په عمل باندې به عمل کوي د رسول الله ګوره چې د صحابي قول رالی که نه دا په حکم د حدیث مرفوعه کی قاعده ده که د اصول الحدیث اصول الحدیث کې دا قاعده ده چې صحابي ویل قال رسول الله او دا خبره د صحابیم ده دا په حکم د حدیث مرفوع کې ده حدیث مرفوع څه ده وایي چې دا د رسول الله نه اورېدلې ده صحابه د ځانه خبره کوي صحابه چېرته د ځانه خبره کوي الله دې پویه که
نو دا اقتدا پسې کوا چې په چا پسې روان شولې اقتدا کوا. نه الله ویا کما آمن الناس څنګه چې ایمان راوړی دی نور خلکو صحابه. نو د دې منافقینو جواب واوره دا وینا او دا دعوت پې نه بد ولګېدلو. لکه قرآن لره شاه صحابه قرآن ته ناستیا ایمان راوړه په قرآن باندې یا د صحابه په شان ته خبره بده لګي. قالو دی منافقان ویلا انؤمنو کما آمن السفهاء داس ایمان راوړلو څنګه چې ایمان راوړی دی خمقلانو. صحابه باندې تنس کولا او په صحابه باندې اعتراض کولا. دا عمل د چا دی؟ دا عمل د منافقینو دی. دا کارونه خود څوک کوي؟ دا ګوره دا عمل منافقین کوي. دا ونه کې چرته. نو قالو واحد یا نؤمنو کما آمن السفهاء آیا موږ ایمان راوړو څنګه چې ایمان راوړی دی خمقله. بیا الله تاکید کوي. درې تاکیدات ګوره بیا راوړیا. الا ودرئ ښه حرف تنبیه دی که نه؟ نو دا توجه برابرۍ د مخاطبه. الا خبردار انهم یقینا دق خلق چې د صحابه او طاقه مقل ویا او دیا صحابه او تویا چې په سبانه نه پویدله. الله ویا هم السفهاء او دیا قمقل او بی وقوف دی. دا خلق ورا قمقل او بی وقوف دی. ولكن لا يعلمون لیکن آدیا نفویگی. پر اخپلا بی وقوف تیا باندیا پدی فعل پانجام بانی اللہ ویادی نفویگی. قمقل دی کنا. گورا د دې د وجنا سعید ابن مسیب ویا رحمه الله هغه وی صحیح بخاری کې روایت دی. یو ګورا یو خو صحابه تابعین د رسول الله قولا فعلا او ترکا. بل داوا چې صحابه او با ترجیح ورکولا پیغمبر لرا په خپل ځانونو باندې. صحابي خپل بدن له ترجیح ورنه دا ورکړیا. ترجیح چاله ورکړی وا دای رسول الله له ورکړی وا په خپل بدن. ځان به ورته نیولو ځان به سخت ته نیولو. بل داوا چې دای با رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول او فعل کې ولی نه ویلا. چې د الله پیغمبران خبره برا ورسېدله او تقولا یا عملا نو دا به نه ویله چې دا څرنګه او څنګه عمل به کړی او څنګه دا بس آمنا وسلمنا. دا صحابه او شان دی او صفات دی. ګوره علما وی كل مبتدئ يزعم أنه أبقى من الصحابة. وی هر مبتدئ وی دا ویا چې د فقيه مر صحابهونه ځکه خو ایجاد کړی د معلم یوجد څنګه دی یو کار دی ایجاد کړی دی چې صحابه کرامو نه کړی. دې د وجه نه امام نافع وی خلق براتلا غونی لرا چې کمی ونی تا شجرت الرضوان ویلا صحابه ته د لاندې بیعت کړو. آلته به منځونه کوله. عمر ته دا خبره ورسېدله. نو عمر رضی الله تعالی عنہ د هغې ونې د ایستلو د کټ کولو حکم جاری کړو. ولې ویله بدعات مه جوړوئ. ګوره ایجاد د ما لم یوجد مه کوئ. نوي کارونه به راپسې نه ایجادوئ. دارنګې سعید ابن مسیب وی ما ته مې پلار حدیث بیان کو چې زو ما په هغه چا کې فی من بایا رسول الله تحت شجره چې چا بیعت کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لاندې د ونې نه
وی فلما خرجنا من العام المقبل وی چې کله منګ راووتلو په هغه کال باندې پر روان نو نسیناها زمونږ نه دا ونه ایره شوه پته راته نه وه چې دا کمه ونه ده نو فلم نقدر علیها منګه طاقت نه او قدرت نه لرو د هغې په پېشچان نو سعید ویا ان اصحاب محمدنا لم یعلموها وعلمتموها انتم فانتم اعلمو وی چې صحابهو ته دا ونه نه ده معلومه نو ای بدعتي تا ته معلومه ده نو معلومه شوله چې څه جوړ د صحابهو نه ښه پوهېږي او نه ښه پوهېږي اوس یې ولاون له تصویرانو باسي که نه چا په فیسبوک کې شیر کړی دی وایي د دې د لاندې بیعت کړی او چې دا کم لاړ چې یو منګ هلته وو په یو مقام باندې یو مبتدی ملا زموږ خواته ولاړو نو هغه دې ویه وایي د دې ونې د لاندې وایي 4,000 پیغمبران خښ دي مال دا چا ویل چې دلته 4,000 انبیا راوایي دا تاریخ لیکلي تاریخ نے مراد کتاب تخرگے ہو لیکن کتاب تخرگی لیکلی دا د دیو حال دی نو گورا صحابه کرام گورا دا معیار حق دی خواه اللہ داغیا جواب کرے دی جواب دلتا چاو الا انہم هم المفسدون اللہ ویا گورا دی فساد گردی او کلا الا انہم هم الصفحا دی بی وقف دیا جسی دا چان اللہ جواب کرے او د چا صفائی اللہ ذکر کرنی نو آتا چک رسیدیش او داغه قول او عمل او فعل خطا کېدلیش د دې د وجه نه یو حضرت خطا شوی دی خو نوم به تاسو ته معلومي مخکانو درسونو کې مې یاد کړی دی اوس اخرت ته تللی کو د بخلي ځایب کې الله دې وبخښي کو نه سبا وسکي ا دې یو پالټیا لیډر هم دی تا دوی مولای شه دی هغه ویا په حق د عثمان بن عفان کې وینو خالفا طریق الشیخین او د کتاب نوم دی خلافت او ملوکیت خلافت او ملوکیت یو کتابی لیکلی او با کې لیکلی دی په 106 صفحه کې چې صحابه کرامو کې وی عثمان بن عفان خلاف کړی دی د طریقې د شیخینو نه وی د مشرانو صحابه خلاف کړی او الله رضی الله عنهم ورضوا عنه الله عزت راضی ما او د زمان راضی دی او تا حضرت وینا خلاف کړی دی نو دا ښه کار نه دی ښه صحابه کرامو پسې سمه وه نه الله وی ولکن لا یعلمون دی په خپل جهالت باندې نه پوهېږي جاهل دي او یا دی په انجام د دې فعل باندې نه پوهېږي کافي دی واخر دعوانا الحمد لله